أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتاب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. سورة الحجرات 12 نمبر آیات. په دې 12 نمبر کې شپږم نمبر ادب ذکر کیږي د لپاره چې د اسلامي معاشري د من اختلافات او کینو سلسله ختم شي، د معاشري د اصلاح لپاره چې نزاعات اختلافات او کینی ختم شي، دا غي د لپاره شپږم نمبر اصول او شپږم نمبر ادب ذکر کیږي. الله تعالی فرمایي یا ایها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، اے هغه کسانو تاسو ایمان راوړل ځان ساتي د ډیرو ګمانونو نه، یعنی هر قسم ګمانونه کول د دې نه پارهیز وکړئ، هر قسم ګمان مکوئ، ځکه چې تاسو هر قسم ګمانونه کوئ نو په بعضي ګمانونه کې حرام دي، په حرامو کې بختش. نو وجه ذکر کوي چې ان بعض الظن اثم، یقینا بعضي د ګناهونو نه ګناه ده، بعضي ګمانونه د ګناي. ګمانونو قسمونه ډیر دي، ځنې پکې جائز دي، ځنې حرام دي، ځنې واجب دي، ځنې مستحب دي، خو ځنې پکې حرام هم دي، قسمونه دي. نو که تاسو هر قسم ګمانونو کې ځان اچوي نو تاسو به د حرام هم مرتکب شي. دې ځکه کې د ګمانونو قسمونه او باغی باندې ځان په یو ولا واغه ځنې کول ځنې نه کول دا ضروری مسله ده. امام ابن العربي رحمه الله په خپل کتاب احکام القرآن کې د دې څلور قسمونه ذکر کړی دي. نو وایي چې ځنې ګمانونه د حرام دي، او په حرامو ګمانونو کې یو دا د سره په الله تعالی باندې بدګمانه شي چې الله تعالی په ما باندې رحم نه کوي، ما نه بخي، مایوسي اظهار وکړي، دا حرام دي او د ډیرو زیاتو روایتونو معلومیږي. دویم نمبر یو کس یو انسان ظاهري تور باندې د هغه شکل حولیا او کړه وړو حرکتونه د اسلام دي، د شریعت موافق دي، د دیندارۍ دي، بغیر سره شرعي دلیل نه په دغه نیکانو خلکو باندې بدګمانه کېدل چې یقیني شرعي دلیل پکې موجود نه وي، نو دا هم قسم نه د حرامو نه، دا هم حرام دي. دریم نمبر ګمان چې کوم دی نو هغه واجب ګمان په کوم ځکه کې دی چې په خامخا د ګمان کې لازم به کې لکه د قضاوت مسالې، د عدالت مسالې شي. یو دوه کسانو منځ کې نزاع اختلاف دی او دوه کسان را یو دیو داوزان له د بر داوزان د منځ کې اختلاف دی. اوس قاضي د پاره پکار د چې په گواهانو په خپل باندې چې گواهان متشرعي نیکان صالحان معلومیږي، دغه گواهانو په خپل باندې قاضي باندې واجب د چې فیصله وکړي. اوس د کم کسان چې په خپل باندې گواه کیږي دغه لازم نه ده چې سم خبره وکړي، کې دې چې د گواهان په خپل خطا شي، کې دې چې د گواهانو د ډایلاګ شرعي نو د شرعین سره او دوی اس ظاهر د گواه د پاره د شکل جوړ کړی دا شرعي نه، بیا هم امکان لري چې دی غلط گواہی ورکړي. لیکن ندی باوجود شرعي حکم دا ده چې قاضي په د گواهانو په ظاهر باندې فیصله وکړي او حکم به صادر کړي. دا په قاضي باندې لازمي ده چې په گواهانو په خپل باندې فیصله صادر شي. دریم نمبر بل قسم د دې واجب ګمان دا دی چې سړی به یو څه ځګن کې موجود دی، به یو څه علاقه کې د جلد د قبلي طرف نه معلومیږي چې کوم ځای باندې قبله ده، او دې موږ کوي نو د بوست چل کې سوچتم نه تاسو ته وکي د سي معلومیږي نه، نو دې بر څه وکي چې بس ځان غالب ګمان باندې په خپل باندې فیصله وکي دا په واجب دي. نو بس په خپل ذهن کې یو اندازه ولګي چې کوم طرف قبله کوم طرف باندې دې مطمئن شو ګمان په غالب شو دا ترتب دې موږ وکي، او دغه کې خپل غالب ګمان باندې عمل کول دا واجب دي. دریم قسم ګمان چې کوم دی کم چې مستحب دی، نو د هر مسلمان متعلق دا سوچ لرل چې دا دیندار سره د خسړې دی، هر مسلمان باره کې ګمان کول دا مستحب دی او دا ښکار دی. سو پر دا دلایل نه برابر شوی، ثبوتونه نه برابر شوی چې باره کې بدګمانه کیږي نه. او څلورم نمبر قسم چې کوم دی هغه د مباح دی، د جواز دی، چې صرف جایز ده، نه به ثواب شته نه به ګناه شته، هیڅ هم پکې نشته. دغه ګمان د مصلی د منسکون کې د ذکر سره منسکی بر منسکی شکمن چې د رکعاتونو سلوټ دی او دا درې دي. نو د دې ځکه کې د دې سیمه کې بس ځواني غالب باندې عمل وکړي چې ځواني غالب زمادار سلو رکعات می کړلی، دا صورت د مباح د جواز والی دی. او کده به دا
ځوان غالب پرې دی په یقین باندې عمل وکړي چې یاره درې خو مې کړي دي سورم پکې شکمن دی راشه درې وش مارا سورم پکې وسول دا ولا هم جواز شته نو ځکه کې ګمان کول او ګمان باندې عمل کول صرف مباح دي جایز دي دا د ګمانونو قسمونه شو بده کې ځینې قسمونه چې کوم حرام شو چې د مسلمان متعلق جتا ته ثبوت دلیل نشته د تباغه باره کې بدګماني کې دا حرام دي دا شته الله تعالی باره کې بدګمانه کېدل دا حرام دي نو بده ځکه کې دغه دوه قسمونه چې کوم دینه مانه شوی دي دینه مزان ساتي باقي قسمونه هغه جواز او ځکه کې اباحت هغه معلوم دي نو هغه نور ځینې ګمانونه د ګمانونو کې جایز دي نو بده وجه باندې قران وایي چې بعضي د ګمانونو نه د ګناه ده او دغه ونه ویل ټول ګمانونه د ګناه ده ټول ونه ویل ولا تجسسوا او تاسي د چا عیبونه ملټوي وزنه قراءتونه کې لا تجسسوا په ځمانه لا تحسسوا همشتا او د تجسس او تحسس مینس کې لیک فرق شته تجسس او عیبونه ته ویل کېږي سړی انسان د بل نه پټای او ته پس لګیدل یې راخکارا کې او معلومه یو خلک خبره دا تجسس تحسس او عیبونه ته ویل کېږي چې پټ کړي یو کني خو عیبونه پکې دي کسانه پټي کنه پټي عام او ته بس بیا هم لګیدل یې لټای دا معمولی غونډه کې فرق په تجسس او تحسس کې شته نو بچا به عیبونه پس لګیدل او معلومول دا عیب دي دا ګناه دا جرم دی چې عیبونه ملټ خو بس الله تعالی دی چې خپل ګناه پټ ساتي بس پټ دا ته بس لګمو ولا یغتب او غیبت نه کې بعضکم بعض تاسو بعض اند بعض نور غیبت هغه بدای ته ویل کېږي چې کم پس شته جا بیان شي او چې کله هغه ته اطلاع ملاو شي په خپکیږي د غیبت او دا کار بده کې موجود دا څنګه چې موجود پکې نه چې موجود پکې نه هغه تهمت وغیرہ دې نه غټه ګناه ده غیبت ته ویل کېږي چې دا عیب باقي کې موجودي خو ته پس شي بیان او هغه چې کله معلومات ته کېږي نو هغه بیا خپکیږي په دې معنی خپګان راځي دغه مضمون د غیبت ته ولا یغتب بعضکم بعضا غیبت نه کې بعض تاسو د بعض نور دغه کې تفسیر مال قرآن ذکر کړی د غیبت هم ډېر قسمونه دي او دا قسمونه کې ځینې قسمونه حرام دي ځینې قسمونه جایز دي ځینې قسمونه ضروری دي اوس کوم قسمونه چې جایز دي هغه یو دا دي چې یو سړی د سیده چې هغه د خپل جرمونو باندې شرمېږي نو سره عام جرمونه کوي لکه انسان دم دی هر ځای کې ګډيږي هر ځای کې سندري وي هر ځای کې خپل به شرمې اظهار کې د سره په حیا نه ورزي نو داسې مجرم کده د غیبت کې نو هغه ته ورسي کې ونرسي کې د څه خبر دغه خاصم سره عام کوي نو بده کې ګناه نشته د صرف د غیبت جایز دی خو نه ضروری دی او نه حرام دی سم نه دی یا مباح مند کې عمل شي ځنه غیبتونه ضروری دي لکه انسان د سخت اسلام ته خطر ده انسانیت ته خطر ده یو مجرم جرایم پیشه سړی دی او دا کسان دا کمزوري او د عیبونه خلکو ته بیانول چې را دا شی په دې کې شته دی او ځان ته نه ساتي پرېز ته نه کوي نو دا غیبت ته کوم ضروری دی لازمي دا کول پکار او دا څه ورشي نو د بسر باندې به ذمہواری پادش لکه هغه علاقې چې په کوم کې مستقل ډاکوان نتورک موجود او کته د حل نه مینو بس هغه بل فساد جوړیږي خیر بډاکوان قبضه کې راځي ګیریږي هغه ځکه چې کوم ځکه انسانان اغوا کیږي تختول کیږي او دغه شاند کې بزرها جرایم دي نو هغه جرایمونه به خلک خبرې چې د خلک ځان بچ دا هغه ځکه هغه د غیبت قسمونه دي چې کم جایز دي دغه شاند کې یو سړی د چا نه مسله ته پوښي او مسله مال ځان په جوړ د پاره د پورا قصه بیان کی چې دې چل شوی دی حکم څه دی په دې باندې ما پوهه نو په دې صورت کې هم دغه واقعیا بیانول د ټیک تی جایز دي نو دې ځنه صورتونه جایز ايحب احدكم ايخ خيو کاستاس ان ياكل لحم اخيه چې او خريق وخه د خپل مړور مېتن چې خپل د خپل روز مېتن جګ مړی پکاريه ته مو هنو تاسو بدګنه دې کې څنګه د غیبت منی د پاره یو تاکیدی حکم ذکر چې غیبت دومره لوی جرم دی دونه بس سیس دی لکه انسان چې د خپل مړور وخه خوري نو سمونه بد تخکاریږي بده خدای پوهیږي چې بد کار دی دغه شان معنوي تبر انسان د بل عزت پس لګیدل دی دغه عزت کول اس په کول کوشش کوي روحاني دور باندې دا حمد زده لکه دغه وخت چې خورلی او دغه لپاره بد خبر دې څنګه کې دوه مسلې دی یو دا چې یاره غیبت داسې دی لکه د مړور وخت چې خوري او هغه بد کوي نو دا خو مانش اوس هغه انسان چې مخه مخ بچا باندې عیب لګي د خلکو د مخې شرمای نو آیا دا به جایز دي ډېر خلک څه وایي د غیبت نه کوم کوم څه زم د مخه مخ هم وي نو دا چا عیب بیانول مخه مخ د خلکو مخې دار دی هم د غیبت نه غټ جرم دی هغه مخې په لومازه کې تر شوی دی ولا تلمزوا انفسکم
تاسو یو بل باندې عیبونه ملګوي مخامخ عیبونه ملګوي او نور باز ورسته ورځي کې روان دي نو مخامخ عیب چې کوم دي د خره دینم زیات نقصان دي انسان ډېر خپه کوي دردمن کوي او غیبت خلک کم دردمن کوي معمولی دردمن کیږي نو بده څنګه کې دا غیبت مثال د څه ورکړې د سره مړ روغ وخی خوري چې کله انسان د مړ روغ وخی خوري نو عمل ورته بده کې تکلیف د سینې خبرې کې نه او د انسان د پاره څوک چې خوري د لپاره عیب دي اصو پر چې خبر شوی نه تکلیف نه رسیږي اوس د مخ چې کله سره بچا باندې تهمتونه او الزامونه شروع کی نو بده سره خو خفګان درد ډیر زیات ملاويږي ډیر زیات دا د سیده لکه انسان چې د مړ روغ د ژوندۍ روغ وخی مخامخ خوري او ژوندۍ مرور وخت چې کله د خوري د ډېر زړه تکلیف دی دا غنه چې د مړ وخت خوري نو په دې ځای کې دا غیب چې کم پچ شي د دې تشبیه د مړ سره کړل کله چې مخامخ نو د تشبیه ژوندۍ سره ور کړی او دوه په خپل ځای باندې ډېر لوی عیبونه دي واتقوا الله د الله نه ویریږي ان الله یقینا تواب الرحیم توبه قبلون کې او رحم کوونکی